بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو. شزوان یم. دا وخت د حیات آباد د یو ښه اسپتال نه تاسو ته مخاطب یم. قدرمندو، د دغه ویډیو مې صرف د یو مقصد دی چې تاسو له د عوامو سیاسي صحیح نمایندګیري له ډر ښیم. اصل کې نن طریقه پورې مو د یوه پارټۍ حمایت نه دی کړی، نه په سوشل میډیا نه په عام زندگی کې. زه تاسو له د عمران خان په باره کې صرف د یو پیغام درکوم. تاسو له قدرمندو د اسپتال لیده شي څومره کلیر اسپتال کوم دی په حیات آباد کې پېښور انسټیټیوټ کارډیالوجي اسپتال دی، او د ما ماما چې کوم دی 15 ورځې مخکې ورته د زړه دوره شوې وه چې په یو سرکوري اسپتال کې بله ورځ واستنې ورته والی او تقریبا د هغې 1,80,000 روپۍ قیمت و چې هغه دله د صحت کارت نه لګېدلی و. اوس چې کوم اپریشن دی انجیوګرافي یاره تقریبا په هغه هم دی چې 7 لک روپۍ لاګي پرایویټ کې چې کوي، او دلته کې ښه ایسي لګېدلی، ښه په مزه، ښه په سکون کې مو ریلیکس ناست یو چې 7 لک روپۍ چې کومې د مونږ صحت کارت نه کټېږي. که چیرې دا د یوه غریب سړي دا مسله راشي او د صحت کارت نه وای نو هغه به د خورې مړه کېدلی. نو په دا باره کې ماما تاسو څه پیغام ورکوم؟ بس الحمدلله اوس د خپله باندې ته د زوی ګورې د هغه ګورې کمره چې کومه موږ ته مې کوم د سهولت دی نو دا په یوه ځای کې هم نشي کېدی. دلته کې اوس موسی احمد خان ملکه کې خیل هغه ورور ورسره نو که چیرې په پیسو باندې شي خو هغه خو په هر ځای کې کولی شي. هغه وایي چې دا نه بهترین ځای نشته، نو بیا احمد خان ملک ورور هم په دغه ځای کې کوه، زه هم کې کوم، نور غریب خلک راسره کې وو چې هغو په دا علاقه کې وو. نو عمران خان د هغه خوشحال ساتي او بس زنده باد د یو دغسې لیډر. بالکل قدرمندو، صحیح نماینده چې کوم دی هغه مخې له راوستل دي، یعنې دلته کې کرپاتیان هم علاج کوي او غریب سړی هم کولی شي، ځکه چې ټولو له په یو میرټ باندې علاج کیږي. نو ګوره موږ له دغه شانتې کس دغه شانتې نماینده ټاکل پکار دي. والسلام.